من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدقت يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم زما عزت مندو د کیمرې په دې لاره باندې ان شاء الله العزیز دا به ټول ګوري زمون د واحد الله وحدان صاحب سره مخکې په دې باندې د مفتی فیض الحسین صاحب او د دوی خپل منځ کې کلیپونه شوي او بیا د مناظرې شرایط توی شوي نو هغه شرایط زه اول بیانوم د هغې نه پس تعیین د مناظرین کوم او ان شاء الله العزیز ورپسې به بیا مناظره شروع کیږي او څومره ناظرین چې دي دا ټول به کتونکي ګوري به او اوري به ان شاء الله العزیز دا شرایط د مناظرې چې کوم د جانبینو په اتفاق سره لیکل شوي نمبر 1 شرط دا چې موضوع به د حیات النبی صلی الله علیه وسلم وي دویم شرط دا چې کل وخت د مناظرې به 3 غنټې وي او 3 غنټې به ان شاء الله العزیز ال شروع کیږي چې کله مناظرین خپل منځ کې خبره شروع کی دریم نمبر شرط دا چې حواله به د اصل کتاب نه پیش کولای شي څلورم نمبر احادیث او روایت د قبلولو او رد کولو په حواله سره به د محدثینو باندې اعتماد کولای شي د ځان نه به یو حدیث ته ضعیف ویل یا رد کول قبلولو وغیرہ دا اختیار بچاته نه وي پنځم نمبر دا چې په وخت د مطالبه کې به دویم فریق ته کتاب حواله کولی شي او شپږم نمبر دا د استدلال او د دعوی د تصویب او د صحت د لپاره به مسلم اکابرین دیوبند حواله پیش کول دا ضروری وي د ځان نه د یو سیس تشریح کول او د خپل ځان نه د هغې وضاحت کول دا به نه وي د یو مسلم اکابرین دیوبند نه به حواله پیش کول ضروری وي اووم نمبر دا چې د جانبینو نه به صرف 5 افراد دا شرکت کوي او دې سره به یو کیمرامین د دې نه علاوه وي اتم نمبر دا چې د متکلم نه علاوه به بل چاته د خبرو کولو اجازت نه وي البته صدر د کنټرول او د فساد ختمولو دپاره به وخت ضرورت خبره هغه کولی شي د دې به دواړه طرفونو والا ان شاء الله اهتمام کوو نو زموږ او ستاسو دا مناظره به په ډېر ښکلي طریقې سره احسنې طریقې سره ان شاء الله العزیز کیږي نهم نمبر دا چې د موضوع نه خروج به شکست ګڼلی شي لسم نمبر تاریخ او ځای به د فریقین د نمایندګانو په مشورې سره مقرر کولی شي او مقرر شوی دی یو لسم نمبر دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي ظاهري ژوند د فریقینو په دې اتفاق دی چې ختم شوی دی دنیا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مرګ یعنی وفات راغلی دی په دې باندې اتفاق شوی دی دولسم نمبر د یو کتاب د مصنف د عبارت مطلب به د هغه د عقیدې نه خلاف اخیستل دا باطل وي په دې باندې دواړه ملګري پوهېږي نو د دغه څیزونو ان شاء الله العزیز کوشش دا دی چې زه به خپل ملګري مناظرین هغه د دې خبرې پابند کومه چې د مناظرینو نه علاوه به هیڅ یو ملګری هغه په منځ کې خبره نه کوي دویم درخواست دا دی چې زمونږ ملګري ستاسو ملګري د دواړو طرف نه به کوشش دا وي چې مهذب الفاظ استعمال شي ځکه د ویډیو په ذریعه باندې الحمدلله دا پوره دنیا ته رسي کوم ځای کې چې زمونږ د مسلک او دغه شانتي د دغه عقیدې ملګري دا ټول به ګوري نو چې هغې موږ نه غلط تاثر وانخلي مهذب الفاظ به ان شاء الله العزیز استعمالو او هغه انداز
چې هغه زمونږ او ستاسو د شان سره هغه مناسب وي ښایي هغه به اختیارو او کوشش به دا کوو چې د مناظرې په درمیان کې بې ځایه خندا کول یا بې ځایه اشارې کول داسې انداز چې هغې سره خلک متنفره شي زمونږ او ستاسو نه نو هغه صورت به نه اختیارو. دویم زما یو درخواست دا دی خپلو ملګرو ته هم ویمه مفتي صاحب هم دې ملګرو ته وویل او زه هم ورته ویمه او ستاسو نه هم درخواست دا دی تر څو پورې چې مناظره نی ختمه شوي ته هغې نه مخکې پورې پوسټونه کول چې هغې وبیلله او هغې وګټله او موږ داسې شو هغې هغسې شو په هغې کې د دروغو پوسټونه چې کوم د شیر کېږي او ورپسې نور ملګري نو د موبایل رابطې یا د مناظرې د ختمېدلو نه مخکې دغه پوسټونه کول دا دواړو ته به د دې اجازت نه وي چې دغه څیزونه ونه کړي ځکه مخکې مناظرو کې داسې شوي دي. مونږ په ثوابۍ کې په دې باندې یو ځل الحمدلله اتفاقي مناظره شوې وه په هغې کې لا مونږ ناست یو او پوسټونه شیر شوي دي چې دي وتښتېد زمونږ متعلق دا خبره کوله نو دغه شیزونه به انشاءالله العزیز هغه دواړه ځان ساتو. او زمونږ مناظر استاذ محترم استاذ المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب حفظه الله ورعاه او زمونږ سره جناب مفتی فیض الحسین حقانی صاحب جناب مفتی عبدالرحمن عابد صاحب جناب مفتی اکبر علی حقانی صاحب دا ټول ملګري دي انشاءالله دغه به معاونین وي او زما انتخاب د صدارت دپاره شوی د طیب الرحمن حقانی انشاءالله العزیز. زه د صدر نه مطالبه دا کوم چې انشاءالله العزیز ښه په خوشګوار موډ سره دغه 3 غنټې مناظره چې کله خپل منځ کې مناظرین مخامخ شي د هغه وخت نه به ټایم مقرر شي ښکلې طریقې سره وګورو چې دا خلک هم موږ نه یو ښه تاثر واخلي او د میډیا په ذریعه باندې ټوله دنیا کې ښه تاثر پېښ شي. الله دې دا عمل کولو توفیق رانصیب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم کتونکو ستاسو په علم کې به وي چې نننۍ ورځ زمونږ او دغه ملګرو ترمنځ د مناظرې د انعقاد دپاره منتخب شوې وه. الحمدلله هغوی ملګري هم ټول را رسېدلي دي او زمونږ ملګري هم ټول را رسېدلي دي. زیات د هغوی د اړخه زما نه مخکې مولانا طیب صاحب خبرې وکړلې د صدر په حیثیت باندې او ډېرې بهترینې خبرې وکړلې. نو زم د جماعت اشاعت التوحید والسنه له اړخه د صدر په حیث باندې یو څو خبرې کومه او یو څو گزارشات دي هغه ستاسو خدمت ته وړاندې کومه. اول نمبر کې تاسو چې کوم د شرایطو خبره وکړله الحمدلله تر ډېره وسه پورې موږ هم کوشش کړی دی چې هغه کوم شرایط مقرر شوي دي چې په هغې باندې عمل ترسره شي او بعضې شرایط داسې وو چې هغه د مفتی فیض الحسین صاحب دوی سره په د واټسپ په ذریعه باندې بعضې شرایط کې ښودلی شوي وو په هغې کې به کومه کوتاهي شوي موږ د هغې معذرت غواړو. دریم زه اول د ټولو نه مخکې د خپلو ملګرو تعارف کومه. زمونږ سره زمونږ د اړخه متکلم او مناظر اسلام حضرت العلامه مولانا وحید الله وحدان صاحب دی او د هغې سره پخوا کې زمونږ د تیرو مجلسونو چې کوم صدر چې د اعذارو په بنیاد باندې د نیم مجلس صدارت هغه ما ته حواله کړی شوی دی حضرت مولانا نعمت الله توحیدي صاحب حفظه الله هغې دي او د هغې سره پخوا کې زمونږ ملګری حضرت مولانا یاسین حنفي صاحب حفظه الله او زما دې اړخ ته زمونږ معاون مولانا عبدالوهاب صاحب هغې دي. اول خو د مجلس متعلق مختصرو ټکو کې یو څو خبرې کول غواړم لکه څنګه چې مولانا طیب صاحب دوی خبرې وکړلې چې زمونږ دا مجلس زمونږ دا مناظره دا به بار عام خلک ګوري باید چې موږ هغوی ته یو ښه تاثر ورکړو چونکې دا د علما کرامو مجلس دی باید علما په سنجیدګۍ سره او څنګه چې د علماو د شان سره ښایي په هغه انداز کې خبرې وکړي او په هغه انداز کې دا مجلس تر پایه ورسوي. دریم نمبر
کم بار زمونږ کتونکي دي د هغوی متعلق زه یو خبره کوم او هغوی ته زما دا درخواست دی چې داسې انعقاد د داسې مجالسو چې کیږي دا څه اوسنۍ خبره نه ده. بعضې عوام ډېر بد اثر اخلي د دې نه. دا د ډېر وخت نه د علماو ترمنځ دغه شانې کې اختلافات را روان دي او دا به تر قیامته پورې او دغه رنګې د علماو ترمنځ به مجلسونه منعقد کیږي. موږ دلته نه یو بل کافر کوو او نه دا د کفر او د اسلام مسله ده، نه یو بل ته موږ په دې مجلسونو کې کنځلې کوو. دا علمي مجالس د ډېر وخت نه منعقد کیږي او په دغه غرض باندې زموږ دا یو مجلس چې کوم دی د هغه سلسلې یوه کړۍ ده. دا داسې مجلس نه دی چې دې کې به موږ یو بل کافران کوو یا یو بل مسلمانان کوو. او بس زه به مثال په توګه باندې زه به ووایم لکه مثلا په دې مجلس کې موږ دا وایو چې نبی علیه صلات وسلام وفات شوی دی او د هغوی روح په اعلی علیین کې دی. دغه طرف والا چې کوم ملګري دي هغوی وایي چې نبی علیه صلات وسلام وفات شوی دی، د نبی علیه صلات وسلام روح چې کوم دی د نبی علیه السلام په جسم کې دی، په قبر کې دی. نو دا څه د کفر او د اسلام خبره نه ده. انشاءالله موږ ستاسو نه دا امید دی چې تاسو زموږ د دې مجلس نه یو ښه تاثر واخلئ. بل شرایطو کې چې کوم 11 شرط دی نو هغه خو چونکې اتفاقي دی خو قابل تفصیل دی انشاءالله تعالی. هغې کې به زموږ مناظر صاحب د هغې مختصر غونتې کې تفصیل کوي. او دریم یو خبره چې هغه د هغې وضاحت زه ضروري ګڼم هغه دا دی چې ستاسو له طرف نه د چې کوم مدعیان یې تاسو نو چې کوم وروستی ټرن تاسو واخلئ نو د هغې کوم جواب یې هغه به زموږ د طرف نه مدعا علیه مناظر صاحب کوي. بیا به وروسته تاسو 15 منټه د وضاحت دپاره یا 10 منټه چې کومو چې په هغې کې به نوې دلایل نه وي هغه به اخیستلی کېږي. او وروستۍ خبره زما کیمرمینانو ته دا درخواست دی چې کوم طرف نه خبره کېږي باید چې کیمره هغه طرف ته ونیولی شي او کوم طرف ته چې خبره نه کېږي نو هغه طرف ته کیمره راستنول یا د هغوی په ویډیو کې راوستل دا موږ مناسب نه ګڼو. باید ټول کیمرمینان که ستاسو را اړخه دي او که زموږ د اړخه چې الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو دواړه طرف نه صدرانو وضاحت وکړو. تاسو خبره واورئ. ستاسو ذهن کې به وي چې دا مسله شروع شوې ده څه نه وه، چونکې بعضې افراد غیر سنجیده که د هغه طرف نه دي که زموږ د طرف نه دي. ما مخکې هم د میډیا په ذریعې سره د هغې رد کړی دی چې که زموږ د طرف نه کم کسان هغه غیر سنجیده کسان وي موږ د هغې نه براعت هم کړی دی او بار بار هم د هغې وضاحت کړی دی. مخکې سواد کې د اشاعت والا ملګرو د طرف نه یو مولي صاحب و هغه چیلنج وکړو، زموږ د طرف نه یو بل ملګری اسماعیل مولي صاحب، د هغې دواړو په منځ کې یو مسله راغله په حیات النبي وه یا په هر څه باندې وه. بیا د هغې نه پس د هغه ملګري کلیپ راغی چې جمعیت علما اسلام والا کافران دي او مشرکان دي، دا قسمه خبرې راغلې. بهرحال بیا خو زموږ د هغې سره رابطه قایمه شوه. دې دوران کې د وحدان صاحب کلیپ هم راغی. تقریبا 3 کسانو د طرف نه کلیپونه ذمهدارو شروع چې یو د مفتي توصیف والا ملګري صاحب، دویم نمبر چې هغه د وحدان صاحب والا ملګري، دریم نمبر چې هغه د بلال صاحب والا ملګري. چا خو انتهایی نازیبا ژبه استعمالوله، شاید چې دغسې استعمالول نه وي په کار. دویم نمبر د توصیف صاحب والا ملګرو هغوی راغلي وو د بلال صاحب د طرف نه په حیثیت د نمایندګانو. زمونږ هغوی سره جوړ رانغی ځکه دوی به یوه خبره کوله هلته به بله خبره کوله. بهرحال خبره خلکو د کلیپونو په ذریعې سره کتلی. بیا د وحدان صاحب دي سره زمونږ په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې خبره شوه. مونږ دیو ته اصرار کوو چې په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې خبره نه کړو ځکه 2015 کې زمونږ یو ځل د مجتبی امیر صاحب د سره خبره شوې ده، په دې اتفاق هم راغلی دی، په دې دسخطونه هم شوي دي. نن هم که تاسو په هغه دسخط هغې باندې دسخط کولو ته تیار یقین وکړه مناظرې ته ضرورت نشته دی. مونږ نن هم په هغه 2015 والا موقف باندې ولاړ یو، قایم یو او انشاءالله تر قیامته پورې به یو. مونږ دا نه کوو چې په 2015 کې زمونږ یو عقیده را، په 2024 کې به زمونږ بل عقیده شي. انشاءالله کومه عقیده نن ده دا به تر قیامته پورې زمونږ را روان نسل وي انشاءالله. دویم نمبر وحدان صاحب ته په هغوی باندې اشکالات وي چې زمونږ خپل ملګرو هغه شکست دی په زبان حال سره تسلیم کړو چې زه په هغې سره یو ځل مناظره بیا کول غواړم. مونږ ورته ویله چې ستاسو د ملګرو طرف نه د شرک او کفر خبرې چلېدلې دي، په هغې به مناظره وکړو. د څه وجوهاتو نه دیو په هغې مناظرې ته جوړ نه شو، هغه به دیو خبرې الله عالم دی، خو د دیو په خواهش باندې یو ځل بیا مونږ د حیات النبي صلی الله علیه وسلم په مناظرې ته کېناستو. نو بهرحال مولي صاحب زه راتلم، زه راځم له اول نمبر دعوې ته. اول نمبر مولي صاحب دا مسله چې د حیات النبي صلی الله علیه وسلم هر فریق مدعی هم دی، مدعا علیه هم دی.
څنګه چې په شرایطو کې تعین د دې خبرې شوی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیوي مرګ باندې اتفاق د دنیوي ژوند او زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په نظام ختمه شوی زمونږ په نظام ختمه شوی لہذا دغه بر موضوع نه خارج وي که تاسو په دې باندې خبره کول غواړئ آیاتونه پیش کول غواړئ دا به صرف خانه پوری وي دعوې سره به هیڅ تعلق د دې خبرې نه وي یو دویم نمبر مونږ د خبره واضح کړې ده د مرګ نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصلي جسد عنصري چې کوم په دنیا کې او د مدینې منورې روضه مبارک کې دفن دی په حق سره حیات حاصل دی ستاسو چې کوم عقیده ده ستاسو عقایدو مشر ترجمان نیلوي صاحب چې ستاسو د ټولو استاد دی ستاسو د ټولو مشر دی هغه چې کوم عقیده لیکل او ستاسو د ټولو کتابونو کې لیکل شوی هغه په جسدي مثالي سره یو بل خوب او خیال والا جسم باغې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات دی نو په جسدي مثالي بر خپل عقیده راکې په جسدي عنصري بدر د خپل عقیده در کوم ان شاء الله ولز مخ کې بزو زه به د خپل دعوی د تانه جواب دا وغواړم تا چې به حکم خپل عقیده راکړه زه به دغه جواب دا ودر کوم نمبر 2 دریم نمبر خبره زه په دې مناظره کې چون کې سنجیده مناظره ده نو زه به امید ساتم چې په بوسو کې به وبنه بوس چې زه منکر یم او زه مدعی یم نه په دې باب کې زما عقیده ته غلطه وي صحیح عقیده په دې کې کم ده هغه به ما تراکه برحال دین مخ کې زه اول نمبر خپل دعوه پیش کوم بسم الله الرحمن الرحیم دعوا د اهل سنت والجماعت دا داوم زه هغه پیش کوم چې کله په دې مسله کې اختلاف راغی دارالعلوم دیوبند قاری طیب صاحب نور الله مرقدو دارالعلوم دیوبند محتمم صاحب راغی ستاسو په مشرانو کې شیخ غلام الله خان صاحب نور الله مرقدو هغوی کې نستل په اتفاق سره هغوی عقیده ولیکل ځنن عقیده په دې امید باندې پیش کوم چې تاسو خپل مشرانو نن بغاوت ونه کوي په 24 کې ستاسو مشرانو چې کوم عقیده په 1965 کې لیکلي وجرن باغې دسخط وکړي 1962 کې زاغه عقیده ویم اهل سنت والجماعت دعوت اهل سنت والجماعت علماء دیوبند وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام سنتے ہیں د دنیائی وفات نہ رسدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جسد اطهر دنیا والا جسم سره په برزخ قبر شریف کې په تعلق درو سره هغه ژوندې دی او دغه حیات د وجه روزي مبارک ته څوک راشي دغه درود سلام اوري دا ګوره در قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند محتمم دغه خطبات په خپل خطباتو کې هغه راغستې دي جلد نمبر 7 مولوی صاحب د صفحه نمبر 157 وفات کے بعد 187 وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ والسلام سنتے قاری طیب صاحب رحم الله غفی دسخط کړی دی قاضی نور محمد صاحب د اشاعت التوحید طرفنا شیخ غلام الله خان صاحب د اشاعت التوحید طرفنا مولانا محمد علی جالندری زموږ د علماء دیوبند طرفنا به دسخطونه کړی دي زنن په دغه امید دا پیش کوم چې خپل مشرانو نه بغاوت ونه کوي بغیر سره دسخط وکړي دا قدام نه منی قاری طیب صاحب چلو هغه پر دی غړي دا تاسو شیخ غلام الله خان صاحب ماهنامه تعلیم القرآن دا 1962 مولوی صاحب صفحه نمبر 25 دیم دقه نقل کړي وفات کے بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بتال کما چې مال قاری طیب صاحب نه پیش لدم به نه دقه لیکل ټولو دسخطونه بری بیا مولوی صاحب د دې عقیده حکم سره اس عقیده کې منکر اهل سنت والجماعت سے خارج گمراہ اور اعتقادی بدعتی ہے دام د ځان نه پیش کو دا تسکین صدور کې دارالعلوم دیوبند فتوا د هغه وخت مفتی چې کوم مفتی سید مهدی حسن فتواجات به بیا روسته پیش کوم ان شاء الله دا صفحه نمبر 50 باندې لیکي د دې عقیده منکر بدعتی اور خارج اهل سنت والجماعت دارالعلوم دیوبند محرر څورته لګیدل دیوبند والا ژونديري کپاغوی دروغ ویل هغه به رد وکي دریم نمبر امدقه ماهنامه تعلیم القرآن کې لیکل دي بلکې قاری طیب سے بیان خطباتو کې چې کینات الله شاه گجراتی سے بزرگ په موقع نشته د اشاعت التوحید کاغه مونږ سره دا تسلیمول ټیک دا ورنه شیخ غلام الله خان صاحب دغه سی ور سره قاضی نور محمد صاحب لیکل دي چې مونږ برغه براءت کو خپل سریجونو ته نه راغواړو نن چې تاسو بچا بس روان دي دا هغه ورته صفه به بدغه باندې لیکل قاری طیب سے په خطباتو کې نقل کړی دي چې کاغوی را سره نه منل دا ګوره دغه لګ ما تراک دغه راک ماهنامه تعلیم القرآن هم نقل کړی دم مولانا قاضی چون کہ اس موقع پر مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری بوجھ علالت راولپنڈی تشریف نہ لا سکے اس لیے اختر کے عرض کرنے پر اور مسودہ پیش کرنے پر مولانا قاضی نور محمد صاحب مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بارے میں حسب ذیل دستخط کر کے بند کو عنایت پر میں جس کا متن بے لفظی حسب ذیل قاری طیب سے لکھ لی ہم مولانا قاضی نور محمد صاحب مولانا غلام اللہ خان صاحب اس کے
पूरी कोशिश करेंगे कि सैयद नासरुल्लाह शाह साहिब भी इस तहरीर पर दस्तखत कराए जिस पर हमने दस्तखत किए। अगर महदूद इस पर दस्तखत न करेंगे तो हम मसला हयातुन नबी में इस तहरीर की हद तक उनसे बरात का ऐलान करेंगे, नेज़ अपने जलसों में उनसे हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर न करवाएंगे। अगर इस मसले में वो कोई मुनाजरा वगैरह करेंगे तो हम इस बारे में उनकी मदद नहीं देंगे। अगर तो मदद न वर्क हो कारी तोयब से बरे नूर मोहम्मद खतीब कला दीदार संग लाशेख गुलामुल्लाह खान से बगवी वर्ता 1962 के उदा दम लिखली दीवाना तालिबुल कुरान की। बहरहाल मा ताउस मोनी सब दाक़िदा ताउस दरकुम मुजकम्मा वली कला अवल नंबर ज ताउस ताक़िदा दरकुम दाक़िदा जमा सही द दस्खत की झगड़ा खत्मा दाक़िदा जमा गलत र सही अक़ीदा कमा दगमा तरा की जब अगवाड़ नंबर 1 दोम नंबर जमा क़ीदी की तासु गुरे अवल नंबर मा ताउस ते लिखली द वफात न रुस्ता वफात बनिज मोस्ता इत्तेफाक द शराइतु की मते शवी दी दीव जना वफात बज़ीर बास न रावली के तबागे बास के बागे आयतुन पेश के दा बस सिर्फ खाना पूरी के वक्त बड़ा के बास। दोम नंबर जसद अतहर जसद उनसरी बागी की जमा उस्ता बस माली के लिए बजद उनसरी सर हयात दे तवली का पजसद उनसरी सर का हयात मनी खुली के न मनी पजद उनसरी सर बखबल कब्र मुबारक के मर लेना उजुबिल्ला इस किस्म हयात और तनदे असल संग मिस्तास वकीर पत्तरी वाला ते कहानी बशांति प्रोते जसदी मिसाली त हयात असल लगवली के। द्रेम नंबर बरज़ कब्र शरीफ में मुंग वजाहत कर दे। सलोरम नंबर हयात हासिल ले नो जमुंग पनिस बांधे उड़ता हयात हासिल ले स्तापनिस के उड़ता के नहीं हासिल नो गवली का। द्वेम नंबर मुंग हुक्म लिखले दे नो हुक्म के मुंग अवल नंबर लिखली दी चे जसदे उनसरी सर हयात सुक न मनी दागी हुक्म दगरे मुंग लिखले दे नो कसो के बजसदे उनसरी सर हयात मनी दागी तो सो हुक्म लगे अगवा लगवा नंबर 1। द्वेम नंबर सुख जब जसदी मिसाली सर हयात न मनी संग जिस्तास वाकिद दागी तसवे। द्रेम नंबर सुख जब कब्र के मन न मनी दागुई बारे किस्ता साकी दर दा दरे तनखियात जमा पे हुक्म किशु और मख की जमा अग वजात छु यौ। दोम नंबर मोनी सब शराइत अग पेश अब लगो बतौर द उसूल हुए नंबर 1 द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी ज़ाहिरी जोन खत्म शवे दे और पे दुनिया की बेमर रागले दे मुंग ददी मुनकिर काफिर गणु तस्कीन सुदूर मुस्तकिल बाब लिखले दे जमुन टूल किताबों सब 211 दगरंगे लिहाजा दवर मौजू न खारिज खबर है संग च शराइत की तशवीदा। दोम दे किताब द मुसन्निफ इबारत मतलब बदागर अकीदे खिलाफ अगस्तल बातिल हुई तसु टूल मन मुनाजर की दा शक हुई द किताब द मुसन्निफ इबारत बरागर अकीदी मुवाफिक अगस्तले की खिलाफ बनाई। द्रेम नंबर मौजू चुन के हयातुन नबी सल्लम तेशवी लिहाज दीर मखरूज शिकस हुई मंग ममनू तासु ममनू। सलोरम नंबर दावो दलील की मुताबकत जरूरी दावम दार च रसूल सम पकबर मुबारक के मरले दावम दार च बजदी मिसाली सर पालाई लीन के जो अंदेर दलील ब पागेर आवड़ी बेजे आयतुना अहादीस आगा बनल वलाई। सलोरम नंबर द उलमाए देवबंद मुत्तफका मसलकी तर्जमान इमाम अहले सुन्नत शेख सरवर खान सफदर सब नवर अल्लाह उमर कदऊ दे लिहाजा हयातुन नबी बाब की शेख सली के लिए गजमुंगा किदर मसलक दे दागी खिलाफ चिचाम सली के लिए ताबीरात बदलना खिलाफ नो आगा बजमुंगे खिलाफ हुज्जत नहीं और आगेर पारदार दारुलूम देवबंद तकरीज जता उस्तवायमा दल तिली के लिए राय ग्रामी मोहतम दारुलूम देवबंद मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहिब दामद बुजुम अगली के लिए इस और मौलाना सफदर रहीमहुल्लाह न सिर्फ अकाबिर उलमाए देवबंद के इल्म नज़रियात और अक़ायद के हामिल है बल उनके तर्जमान और शारिह भी, इसलिए रद्द बिदअत और रद्द गैर मुक़ल्लिद समेत तमाम मुख्तलिफ़ फ़ी मसाइल में मौलाना के मुकम्मल मुदल्लल तहरीर हर पे आखिर की हैसियत रखती है। दारुलूम देवबंद न तफसील ले देव जना मुंग अग मसले की तर्जमान दर तब मखी तक हो चबाके तम जानते देवबंदी निस्बत के ज़ेम जानते को शाहिद चबदगी बन समझता इत्तिफाक राशि ददी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब तासु द सवाबई द मुनाजरे मुताल्लिक़ तस्किरा वकड़ा उस जवली पदी मौजू बांधी खबरी कवल गवाड़म ज तास तखबल उज़र दर वड़ांदे कम वसवात के जमा सरा द सलूर तासु द उलमाओ पदी बांधी चिदे खबर जोड़ शवी द सलूर पिंज़ जली हक खबर दर दो कम मलगरी सिर्फ तंगवल कई बहस न कई मावी ददी सड़ी सर बहस पकार दे चे बहस को कई कना सिर्फ दे सड़े तंगई कल दर तो वही प्लान के लिफाफा रावड़ा कल वही सनद रावड़ा अब अखबल अक्सर पेल शोई और जमान द सनद मुतालबा कई नो दागी लवज माई ज खुद ददी सड़ी सर मुनाजरा कम चे खल खुई मनी मुसल्लम यो दलांजो सर खत्मश दमा ता खबल उज़र वड़ान देख उस हम जदा वेले शम चे पदीम याशकी मासर स्तासु द द्री उलमाओ राबिता शोई जम सर पायतुन नबी बास मार थे लग सबर वकी द्वेम खबर अदा ची तासु ची तासु मौक़िब दे द जिस्म मिसाली जागा दरी तनक़ीहात खबर लबराश तासु ची उसरे द जिस्म अंसरी द हयात कायल दी बारे किसे हुक्म लगे उस उरुस्तु तस्किरा कोम दागिन बाद बददी वजाहत पखपल मखिल राशि। द्वेम द जिस्म मिसाली ने उसरे मुनकिरी सब फतवा पे लगे जब पतवा न लगम जब सिर्फ द उलमाए देवबंद इबारत पदी जब बांधी सुना व हम काजी ज़ैद हुसैन सब ची लिखली दी कि अल जाहिद बिल वजूद अल मिसाली लैस मिन अहल सुन्ना बल फीही शौब मिन अल इअ्तिज़ाल
که درته معتبري وای خلی کنه معتبره پرېږدئ. بل زه اصلي خبر ستا سره د دې ځای نه شروع کوم. مولانا صاحب تاسو وایي موت اتفاقي دی، خو ما مخکې په اعاده روح مناظره کې هم دا ویلي، بیا یې مهم درته یاد ساتئ. دا زما سره تسکین الاسکیا دی، په دې کې ستاسو دا مشر لیکي وہ منکرین حیات انبیاء علیہ السلام نے موت کا ابھی تک وہی معنی یاد رکھا ہوا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں تھا، جو کہ موت کا آدھا معنی ہے. جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کسے کہتے تو کہتے ابانت الروح عن الجسد. زدا ویم زدا ډیر زینو کې مطالبه وکړه، څوک مال جواب نه راکوي. تاسو وایي دا معنی د مرګ کول چې روح د جسم نه وتلی دی، دا معنی د جاهلیت ده، دا نیمه معنی ده د مرګ. نو زه ویم دا فتوه صرف ماله ده که نه ستا مشایخو لشته؟ د کم مشر چې تا تذکره وکړه د دغې مشر عبارت درته زه اوس ښیم. تاسو بس 212 صفحه ده د دې کتاب دا شیخ سرفراز صفدر صاحب دی، په 212 صفحه کې د لیکلي دي قرآن و حدیث کے نصوص و اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے. نو یو مشر دی وای دا معنی د جاهلیت د دا نیمه معنی د مرګ. د دې د لاس استاسو شاګردانو بې ځای فتوی لګولي، هغې د اعتدال نه خروج کړی. زه وایم دا مشر وای د قرآن او حدیث نه دا معنی ثابته ده، او بل مشر دی وای دا معنی د جاهلیت ده. زم دا معنی صرف مال او زما مشر لده که ستا د مشر لشته. بله خبره که چېرته ته وایې چې دا خبره اتفاقي ده، دا ستاسو دغه مشر دی. المسلک المنصور کې مولانا سرفراز صفدر صاحب سے لکھی اگر اس جسد اطہر سے روح مبارک کی مفارقت اور جدائی مانی جائے کہ دے جسد نہ د روح مبارک مفارقت و جدائی منی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں زندہ ہونا باطل ہو جاتا ہے. نو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر کی جوندے منل باطل لی اولان دی لکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ نہ تسلیم کرنا یا کم از کم زندگی میں فرق ماننا باعث توہین ہے. برے ولکل رود جسد نہ وتل منل که اوس اول کې او که په آخره کې وي، وایي دې سره دې جسد له حیات نه ثابتي، او چې دې جسد د حیات خبره دې ونه کړه، نو وایي د دې سره دا خبره باعث توهین ده. نو گویا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې دننه روح نه منل دا توهین دی د نبی صلی الله علیه وسلم. دا زما سره کتاب د اکفار الملحدین دی باندې لاس کې ده. دې کې علامہ انور شاہ کشمیری صاحب سے لکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. وہ چسوک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین کئی اگا کافر دے. دیو فرمائل روح دا جسم نہ وتل منل دا توہین دے. زو استاد مشران عبارات خیمہ دا زمان سر دے خوشبو العقیدہ پدې کې جنابانو دا ستا مشر سے لکھی روح کی زندگی پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح اعلی علیین میں ہے. یو مشر دی وی روح د جسم نه وتل منل توهین دی، هغه بل وی چې دا توهین چې چاو کو د نبی صلی الله علیه وسلم کافر دی. آیا دا فتوا دی مشر تراجه کې کنه دا صرف مال دي ساتلی دي؟ بل خبره زدا کوم دا ګور دا خوشبو العقیده ده پدې کې بل یو تنقیم کول شم خو هغه بیا وکړو. اوس زتا ته هم ګور جی دا زما سره خوشبو العقیده صفحه نمبر 147 کې دی لیکي وای درې حیاتونه دی، یو د دنیا، یو د برزخ، یو د آخرت. عالم دنیا میں حیات ادخال الروح فی الجسد. وای جنابانو د دنیا حیات دا دی چې روح په جسد کې دنه نه. بیا وای عالم دنیا میں موت اخراج الروح عن الجسد. آیا دا معنی د جاهلیت ده که نه ده؟ بل عالم برزخ میں حیات تعلق الروح بالجسد او باجزاء الجسد. د دې عبارت نه دا معلوم شو چې روح په جسم کې دنه نه منل دا دنیوي ژوند دی. اوس دا زه د ځانه نه ویم، یو د دې مشر نه رالل، دویم دا ستاسو دا بل کتاب دی، کتاب نوم دی فتاوا فریدیه د مفتی فرید صاحب. دې کې دی لیکي انبیاء علیہ السلام په قبرونو کې یو ځل وفات کېدو نه پس په دنیوي ژوند سره ژوندي دي. د دنیوي ژوند تفسیر یعنی دا غیر روحونه په بدنونو کې داخل دي، یعنی روح په جسم کې دننه منل دا دنیوي ژوند دی. اوس دی خو ګوره جناب دا ستاسو مشر دی تسکین الاتقیا والا محمود علم صفدر اکاڑوی صاحب سے لکھی اب جب انبیاء علیہ السلام کی روح موت کے وقت نکلی. دا کتاب تسکین الاسکیا کے لکلی دا معنی دا جاہلیت دا دلته وی د مرگ په وقت کی روح اوتو. بیا سے لکھی پھر جب قبر میں لوٹائی گئی تو اب اس کو دوبارہ نہیں نکالا جاتا. وہی چې کلا قبر کی دا روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس شو دوبارہ نہ واپس کی گی. سے لکھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ نہیں نکلی. بیا په دې بل صفحه کې لیکي 164 صفحه کې
वही जनाबानो दूसरी मरतबा रूह निकाली जाती, अम्बिया अलैहिस्सलाम की नहीं निकाली जाती। दा जमा सरबल किताब दे मुनाजरे मुबाहसे अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सेब से लिखी, लेकिन पैगंबर जो है इनके तरफ जब रूह लुटाई गई तो फिर वो वापस नहीं जाएंगे। वही ददी रूह पर जिस्मों की दन नदी 320 की सफ़ा की लिखी। बरेलवी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म के अंदर नहीं बदन के बाहर है। वही बरेलियान वही नबी सल्लम रूह पर जिस्म की दन न दे बाहर दे। वही मंगवायु कि रूह मुबारक बदन के अंदर है, जिस तरह दुनिया में हमारी रूह हमारे बदन के अंदर हुआ करती। देखिए दावी जनाबानो ची संग ब दुनिया की रूह जमंग और द आम खल्क प जिस्मन की दने द कशान द नबी दे कत्तवे चरता दा नूर सूख दी दा तस्कीन सुदूर द मौलाना सरफराज सफदर सेब दे देखिए लिखी कि कब्र और बरज़ख में मोमिनीन और कुफ़ार सब की तरफ अरवाह लौटा दी जाती है। तो हज़रात अम्बिया का मुकाम तो बहुत ऊंचा है, इसलिए कबूर में उनकी हयात रद्द अरवाह के तौर पर होगी। व कब्रों की बदली हयात पर तरीक़े रद्द अरवाह सर और दा जनाबान दस्तासुबल मुशर दे मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह दे से लिखी 352 सबक लिखी। वही जनाबान एक शख्स का अक़ीदा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह हयात है कि इसके जिस्म में रूह मुबारक मौजूद है। दूसरी शख्स का ये अक़ीदा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा मुबारक में इस तरह हयात है कि जिस्म मुबारक में रूह मौजूद नहीं। जवाब लिखी पहले शख्स की बात सही है, दावलनी कस खबर सही दा, यानी रूह पर जिस्म के दन न मनल दा खबर सही दा। उस जनाबानो दा खबर सासु ता चिदे मा दरुलान दिखड़ा चिस्ता असली मौक़िफ़ दा दे उस वक्त ज़मा द मशर अल्लामा खज़िर हयात बकरवी साहिब किताब। हमारा जवाब दावा ये है कि कोई मय्यत अपनी ज़मीनी कब्र में बायमाने आदतन ज़िंदा नहीं होता, आदतन ज़िंदा नहीं होता कि उसकी रूह जसद अंसुरी के अंदर लौट आई हो या रूह का ताल्लुक़ तसर्रुफ़ बदन अंसुरी के साथ कायम हो चुका हो, जिसकी वजह से बदन अंसुरी में हयाती दुनियाविया हिस्सिया हकीकिया पैदा हो चुकी हो। लान दिली के गोरे जनाब याद रहे कि इख्तिलाफ नफ्स हयात में नहीं और नई जमात शातीद व सुन्ना वाला नफ्स हयात के मुनकिर है। बयान दिली की वबाज किताबों के द ताल्लुक़ तस्किरा दा जवाब के लिए कि आपने वजह फरमाया है, लेकिन आप हमारी बात समझ नहीं सके। हमने ताल्लुक़ तसर्रुफ़ की नफी की है, न कि मुतलक़ ताल्लुक़ की। दामी दर तददीन पेश कर दा अल्लामा खिज़र से वो देम हवाला दरकुम दा जमा सर किताब दे मसालिकुल उलमा फी हयात अम्बिया दगा काजी शमसुद्दीन सेब जैसे लिखी गोरा हमारा मौक़िफ़ हयात अम्बिया अलैहिस्सलाम से नौ की जो नबी सल्लम ने वला हयान वला किल्ला तशरून फरमानी खुदावंद की तफसीर में शुहदा के मुतालिक बयान फरमाई है, मगर हकीकत में हयात शुहदा से बदतर बाला तर अफजल व अकमल है, मुस्तक़र अरवाह अम्बिया अलैहिम में है। जैसा कि नबी सल्लम ने अपने आखिरी कलाम में फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला, क़यामत से पहले नफ़ख़े अरवाह पे अबदान न अम्बिया के लिए होना है, न शुहदा के लिए, न औलिया के लिए। दा ज़मंगा मौक़िफ़ शो दा जमान सरबल किताब दे अल बुरहान उल जली दा जनाबानो द शेख आरिफ साहिब दा वह हर फर्द बशर बशमूल अम्बिया अलैहिस्सलाम पर वरूदी मौत बर हक है कि उनकी अरवाह निकाली जाती है और फिर क़ियामत से पहले आदतन बदन की तरफ नहीं लौटाई जाए, और इन पर मौत का इतलाक़ इजमाअन दुरुस्त है, अगरचे ये हयात बरज़खी साबित है। जनाबानो मुफ्ती फरीद से वो फरमायल रूह पर जिस्म के दनन मनल दा दुनियावी ज्वन दे। और जनाबानो स्तासुबल मशर मौलाना हसन से दावली कल छे रूह पर जिस्म के दनन मनल दा दुनियावी ज्वन दे, रूह पर जिस्म के दनन न मनल दा बरज़खी ज्वन दे। उस ज़बदावम ज़द बरज़खी ज्वन कायल यम तद दुनियावी ज्वन कायल इंशाअल्लाह मखके बबियाजू।